الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر صدق الله العظیم وصدق رسوله النبی الکریم. ډیرو عزتمندو مسلمانانو اوریدونکو، میاشت رمضان عظیمه میاشت ده. الله سبحانه و تعالی قرآن مجید کې فرمایي شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن. میاشت رمضان هغه ده چې په هغه کې الله سبحانه و تعالی قرآن مجید نازل کړی شوی دی. دا هدایت دی دپاره د خلکو، په دې کې واضح دلایل دي او د حق او د باطل واضح بیان دی. پکې څوک چې د میاشتې ته حاضر شي هغه د روژه ونیسي. که څوک بیماري یا په سفر باندې نو هغه د خیر دی روژه ماته کړي او بیا د شمار وکړي د حق ورځو وروسته دې راوړي. زموږ دا نننی بیان په دې کې دی چې په واټساپ او په ټلیفون باندې ډېر ملګري بعضې داسې سوالات کوي چې د هغې جواب ضروري وي. یو سړی بیمار دی، تکلیف دی ورته، په اسپتال کې دی او روژه دی. روژه سر ته رسولی شي خو هغه ته د انجکشن یا د ډراپ ضرورت دی. نو فقها فرمایي چې دا انجکشن هم کولی شي، ډراپ هم کولی شي. آی ایم آی وي یعنې دا دی که دا ستن انجکشن لګوي نو دا د غوښې هم لګولی شي، دا د رګ هم لګولی شي. ډراپ کې دا دی که یو سړي ته دومره تکلیف نه وي چې هغه د ماښام نه وروسته کولی شي، نو پکار ده چې ماښام نه وروسته وکړي. او که تکلیف یې ورته نو بیا یې کولی شي. طاقت دپاره یو انسان محض دې دپاره انجکشن کوي یا ډراف کوي چې هغه ته طاقت او قوت میلاو شي، روژه پرې پوره کړي، نو دا بیا مناسب نه دي. د هغې باوجود هم په هغه باندې روژه نه خرابېږي. یو انسان داسې دی چې د هغه په غاښ باندې درد دی، بیمار دی، خو روژه سر ته رسولی شي، نو دا غاښ ایستلی شي په شرط د دې باندې چې دوایي دننه حلق ته لاړه نه شي، ګېډې ته لاړه نه شي او کومه وینه چې دا هغه لاړه نه شي. نو غاښ تکلیف دی، دا غاښ ایستلی شي، باقاعده په هغه کې انجکشن هم کولی شي. د دې سره سره یو انسان داسې بیمار دی چې هغه روژه سر ته رسولی شي خو هغه الټې وکړي، نو په الټو باندې روژه نه ماتېږي. که دا په ډکه خوله وي، که دا لږي، که دا ډېري خو چې واپس تېرې نه شي، نو په دې باندې روژه نه ماتېږي. او یو انسان قصدن الټې وکړي نو خولې ته یې ګوته دننه کړه یا بل څه طریقه باندې وکړي او د هغې په وجه بیا الټې واپس تېرې شوې، نو بیا پرې روژه ماتېږي. بعضې خلک تپوس کوي، اکثر د خلکو معدې خراب وي، د تریووالی حلق ته راشي، نو په دې باندې روژه نه ماتېږي. یو سړی داسې دی چې تکلیف دی ورته او د سترګو بیمار دی، په سترګو کې دوایي اچولی شي که نه شي اچولی، رانجه لګولی شي که نه شي، تیل لګولی شي که نه شي. نو دا تیل هم لګولی شي، په سترګو کې رانجه هم پورې کولی شي، په سترګو کې دوایي هم اچولی شي. او فقهاو دا خبره کړله او واضحه ده چې په پوزه کې یا په غوږ کې دوایي اچول مناسب نه دي، ځکه په دې سره روژه خرابېږي، ځکه چې د دې د خېټې سره تعلق دی. اوس په ظاهر کې که موږ وګورو د سترګو کې چې ته دوایي واچې نو هغه په حلق کې د هغې خوند ذایقه سړي ته محسوسیږي، د دې باوجود فقهاو روژه پرې نه ماتېږي. نو هر هغه څیز چې هغه د دې سره تعلق ساتي د انسان د ضروریاتو سره او هغه په منفذ باندې په خوله باندې خېټې ته لاړ شي، په هغه باندې روژه ماتېږي. یو انسان داسې دی چې هغه اوبه غیر اختیاري تېرې شوې نو روژه ماته شوه، خو روژه به یوه نیسي او کفاره په هغه باندې نشته. داسې نشته چې 2 میاشتې به مسلسل روژې نیسي. یو انسان داسې په غلطۍ کې خوراک وکړو، نو په غلطۍ کې خوراک دا چې د داسې هیر و چې زه روژه یم او که نه یم، نو د روژه نه ماتېږي، بس الله پې خوراک سکاک وکړو. نن سبا څو ورځې مخکې کسانو ټلیفونونه وکړو چې یاره موږ ته خو پته نه وه چې سبا له روژه ده، موږ خوراک کړی دی، روژه ماته کړله، ساښ کې ورته پته ولګېده چې نن روژه ده. نو په دې کسانو باندې یوه روژه واپس نیول دي، په دې باندې کفاره نشته،
ځکه دې ته پته نه وه لا علمي وه، نو په لا علمۍ کې د سړی روژه ماته کي ماښام انسان داسې چې یاره د ماښام وخت داخل شوی دی، داسې لګېږي چې هلته اسباب نه مهیا او په ماښام کې روژه ماته کي د وخت نه مخکې، خو د علم چې وخت پوره شوی او پته ولګېږي چې وخت نه دی پوره شوی، نو یوه روژه به قضا راوړي، کفاره پرې نشته. سهار کې یو انسان راپاڅېد، په داسې وخت کې خوراک وکړو چې هغه مناسب د خوراک وخت نه و، چربانګې نه و، لکه دنه تېر شوی و، اذان شوی و، خو دې ته پته نه وه، نو دا روژه به سر ته رسوي په هر حالات کې. دا مخکې چې ما کوم وویل ټولو کې به روژه سر ته رسوي، خوراک به نه کوي، خو یوه روژه به قضا راوړي او کفاره په دې انسان باندې نشته. یو انسان د ورځې اوده دی، دا ټولو انسانانو سره تعلق ساتي، هغه ته احتلام وشو او په احتلام باندې روژه نه ماتېږي، په نظر کتو باندې احتلام وشو روژه نه ماتېږي. او قصدن یو انسان خپل خواهشات نو پوره کړي او د دې باوجود هغه ته احتلام وشو، قصدن یې وکړو، د خپل کور والا څه پرېوتو په لاس باندې، اگر چې ډېره غټه ګناه ده، خو د دې باوجود به دا یوه روژه نیسي او په ده باندې کفاره نشته دی. داسې ډېر مسایل داسې دي، انشاءالله زموږ امید دی چې آینده بل پروګرام کې به بیا موږ غواړو د زړه نه چې عوام الناس ته چې کوم زموږ وروڼه دي مسلمانان دي او هغه د دې شوق لري چې یاره روژه په کوم حالات کې خرابېږي، په کوم حالات کې نه خرابېږي، او د روژې فضایل خو هسې هم خلک وایي، موږ له پکار دي علماو مفتیانو له چې دا مسایل بیان کړو، ځکه چې فضایل اله فایده کوي چې ته په مسایلو باندې پوهې، چې مسایل تا ته یاد نه وي نو یوازې فضایل فایده نه کوي. نو فضایل یې هسې هم هر چاته معلوم دي چې د روژې څومره فضیلتونه دي، خو په مسایلو باندې به انشاءالله موږ آینده هم بعضې داسې ډېر زیات مسایل دي چې علما کرام او بعضې وخت کې طلبه او عوام الناس په واتساپ په ګروپ باندې د هغې تپوسونه کوي، نو انشاءالله بل پروګرام کې به موږ د هغې جوابات ورکړو. جزاکم الله خیر، بارک